الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد د عمرې مسنون او شرعي طریقه چې کوم دی هغه مونږ ذکر کوله نو دینه مخکې کلیپ کې وایس کې مونږه د عمرې د احرام متعلق چې کوم تفصيلات هغه بیان کړو نو کله چې په دغه طریقه باندې سړی د میقات نه را روان شي او د تلبیه وي او د مکه ته راورسیږي نو دغل ته به د خپل تلبیه به بند کی او بیت الله شریف ته به داخل شي نو که چرته د فرض د مانزه وقتو نو اول به خپل فرض مون چې کوم دی هغه ادا کی او کنا د فرض د مانزه وقت نو بس سیده بلال شي او طواف به شروع کی خدا خبر یاد ساتي د طواف د پاره او دس دا ضروری دی هم د نارینه هم د زنانه د پاره که یو سړی چرته طواف کولو د طواف په دوران کې د داو دس مات شو نو دی به طواف په دقه ځای باندې پریدي او دس بو کی او بیا چې راشي هم د اق ځای به طواف شروع کی دا مخ کې چې د سو چکرې لګولي کدري کسلوري دغه بور سره وشماري او باقی چکرې بور سره پوره کی بیا د طواف طریقه صدا نو د احرام چې کم صادر دی په دې کې به اول اتباع او کې استباع دی ته ویل کېږي چې دا خي طرف ولا اوګه چې د کم دا به تخکاره کی نارینه او ته دا خبره کوم دا بخکاره کی او د صادر د خي سر چې کم دی دا به د خلاص د ترخ لاندې راو باسي نو په ګس اوګه باندې به واچي نو دې سره بستا دا خي اوګه چې کم دی نو دا بخکاره شي ګس اوګه به دی پټ شي دته از اتباع ویل کېږي په عربی کې بیا به د حجر اسود د خوانه طواف شروع کی خدا یاد ساتي کله چې طواف شروع کې نو حجر اسود تبا دا خیلاس داسې اوچت کې کوم ممکنه وخ کولولې دی و نو خولې که خولولې دی شو که خولولې دی نشو لاس دی ورته لګولې شو لاس ورته ولګاوه او که دغه نو نو دا خیلاس ورته اوچت که سلام ورته وکه او په جبه باندې بوي بسم الله الله اکبر در طواف د شروع کولو طریقه ده زنانه به هم حجر اسود ته په دغه طریقه باندې که خولولې شي خول دی کوي کني لاس دی ورسو لګي او کني سلام دی ورته وکي بسم الله الله اکبر به وایي پسلو आवाज سره د حجر اسود نه د حجر اسود پوری دا د طواف یو چکر حسابيږي خو طواف چون کې و چکرې دي نو پدې کې دا اولنې درې چکرې چې کوم دي پدې کې به رمل کې رمل ویل کېږي داسې په تیزی باندې تلل چې دا سینه سړی د سراوست رایستی او په تیزی باندې رواني دا په دې اولنو درې چکرو کې په سلورو کې باندې کېږي په دې طریقه باندې وته و چکرې چې کوم دي پورا کې خدایا ساتي په هر چکر کې به حجر اسود ته سلام کې او بسم الله الله اکبر بوي بیا دا خبرم یاد وساتئ چې حجر اسود نمخ کې چې کومه کونه ده د کعبه رکن یمانی ورته وي که هغه ته دی سلام وکړو استلام او کدی ونکو څه خبر وغیرہ په دې کې نشته دي صرف د رکن یمانی او د حجر اسود ترمن د چې ته طواف کې دا کم مزل کې نو دغه وخت کې به دا دعا وي ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار چې دا په صحیح حدیث کې راغلی دا باقی طواف کې چې سړی رواني نو چې د څنګه ذکر کوي که د قران تلاوت کوي کو سبحان الله وی ک الحمدلله چې سوي نو کولې شي دا عوامو کې چې کوم مخصوص دعاګانې په دغه ځای کې خلکو ذکر کړي چې په هر چکر کې وي نو د دې څه ذکر په حدیثو کې نشته لري کله چې طواف و چکر پورا کړ په دې طریقه باندې نو بیا د طواف 2 رکعات مونږ دی نو دا خبردار چې په مقام ابراهیم کې وکی او کبل فرض ال ته تزه نه ملاوي دو نو د حرم شریف په کم ځای کې چې در تزه ملاو شل ته 2 رکعات مونږ کی په دې 2 رکعاتو کې مسنون قرات دادي چې په اول رکعات کې تو سورۃ الفاتحه نه په سورۃ الکافرون اولولي او په دویم رکعات کې چې کم دی سورۃ الاخلاص اولله دا مسنون قرات ته خودل د ګوره دا خبره یاد وساتئ په طواف کې چې تا کما دا خی اوګخ کارا کړي و نو چې کله د دا مونږ کو نو بیا به د خپل اوګه پټه ځکه په مانځ کې اوګه پټول دا ضروری دی حدیث د مسلم کې راغلی دی ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت ته چې د چا اوګه ښکارې په مانځ کې نو مونږ نه کیږي
نو دا د عمرې هغه دویم رکن هغه دویم کارو د طواف متعلق خبرې هغه موږ تاسو ته بیان کړي ان شاء الله دې پسې دریم چې کوم خبره ده چې هغه د صفا او د مروه د سعی سره تعلق سره د هغې باره کې وضاحت کوو. هذا وبالله التوفیق.